بسم الله الرحمن الرحيم. غير محصور. والمحصور نوعان: إما الجنس المستغرق نحو ما جاءني رجل أو رجال، وإما بعض منه معلوم العدد نحو له علي 10 دراهم و20، وإنما اشترط أن يكون غير محصور لأنه وكشي خجی منگا سلورم بحث کے لگیو باغی کی اعراب د غیرو سواو د سوا بیانو. صرف د دې دریو اعراب ولی بیانو دا بیانم کړي وجم بیان کړي وا. برحال اعراب د غیرو داو چې د مستثنا ولا اعراب بغیرو ته ملاویږي، کله ک نسب وجوبی په مستثنا او په غیرو وي، او نسب بدل چې دواړه جایز کله مستثنا باندې نو التبه په غیرو باندې وي، کله الا په غیرو راشي، او کله چې مستثنا ته د عامل موافق اعراب ملاویدل او غیرو ته ملاویږي. ورسرم دا مسله کړي و چې کله کله غیرو په معنی د الا استثنائیه راځي، لکه څنګه چې الا کله کله په معنی د غیرو راځي، کله چې دا درې شرایط موجود وي نو به غالبا په معنی د غیرو راځي، او چې دا درې شرایط نه موجود نو به غالبا په معنی د غیرو نه راځي. ټکی دا وکړي ښه، کله چې دا درې شرایط موجود وي نو الا با غالبا په معنی د غیرو وي، او کله درې شرایط نه وي نو به غالبا په معنی د غیرو نه راځي. کله کله به سره د دې نه چې شرایط بنې موجود هم په معنی د غیرو به راځي، او کله کله سره د دې نه چې شرایط به موجود وي هم په معنی د غیرو نه وي. غالبا فایده زده شو که نه؟ نو وک شی ورته په هغو شرایطو کې اول شرط دا چې الا به پس د جمع نه واقع وي، جمع نه مراد پس د متعدد نه به واقع وي، جمع لفظي وي که تقدیري وي او که تثنیه وي، او جمع به نکره وي دویم، او درېمه دغه جمع به غیر محصوره وي. داسې وکنه اوس نن سبق کې د غیر محصور بیان دی. غوږ شی و د غیر محصور څه معنی؟ اصل کې محصور په دوه قسمه معنی دی. یو هغه محصور دی چې ټولو افرادو ته مستغرق وي، ټول افراد یې راګیر کړي، نو داسې به نه وي. جمع د متعدد نه بس به وي، نکره به وي، داسې محصور به نه وي چې ټول افراد یې راګیر کړي. یو د محصور قسم دا دی. دویم هغه محصور دی چې بعضې افراد یې راګیر کړي خو هغه متعین وي، بعضې افراد وي خو متعین به وي. نو دریم قسم غیر محصور معنی د محصور د دواړو اقسامو کې به نه وي. اوس پوه شوئ که نه؟ برحال محصور څو قسمه دي؟ دوه. یو هغه چې جمعي افرادو ته مستغرق وي، او دویم هغه چې بعضې افراد راګیر کړي دغه لفظ خو هغه بعضې افراد څه وي؟ متعین وي. لہذا دغه قسم محصور به نه وي. وګورئ غیر محصور والمحصور نوعان: اما الجنس المستغرق. خیال هم دی که نه؟ یو محصور دا چې جنس به وي او مستغرق به وي ټول افرادو لره، لکه ما جاءني رجل ټول افراد راګیر کړي دي، یا ما جاءني رجال ټول افراد راګیر کړي، نو داسې به نه وي. و اما بعض منه، یا به بعضې افراد د جنس وي خو معلوم العدد به وي، معلوم به وي، لکه مثال علیه 10 دراهم. نو دراهم خو کروڑه پورې کېدلی شي، ته څو یاد کړه؟ لس. خو لس څه په دراهمو کې معلوم دي. شی چالو دی که نه؟ ښه جي کمه دی. او 20 یا په ما باندې 20 دي، نو دا متعین دی، ټول افراد نه دي خو معلوم دي. وانما اشترط ان يكون غیر محصور. توجه جی اوس راته د دې وجه بیان کتا ویلیو چې دریم شرط دا دی الا به په معنی د غیرو علی چې مستثنا من ہوئی چې دا غیر محصور وي، الا نه مخکې غیر محصور وي. دا قید دی ولې ولګوئ ځکه جی که د الا نه مخکې محصور وي نو به بعد الا چې د مستثنا دا به په محصور کې ورداخلي قطعا، نو مستثنا به متصل شي،
او کنه داخله مثلا بعضی صورتونه کې خو هغه دلته نه کیږي بهرحال چې کله محصور وي نو بیا خو معلومه چې مستثنا منه کې داخله ده چې داخله ده نو بیا مستثنا متصله صحیح کیږي نو په معنی د غیرو به ولې جوړه ازو مخکې کنه وګورئ وانما اشترط او یقینا شرط ولګېدلو ان یکون غیر محصور چې دغه مخکې کلام چې دی دا بغیر محصور وي یعنی دغه موصوف یادی لانه ان كان محصورا ځکه کچری وي دغه موصوف موږ چې ته مستثنا منه وایو دا محصور وي على احد الوجهين د دوه طریقو نه به یو طریقه محصور وي دا مخکې چې تیر شو یا جنس مستغرق وي یا بعضی افراد د جنس وي معلوم العدد که هر طریقه وي نو وجب دخول ما بعد الا فيه به واجب د دخول د ما بعد الا بدغه مخکې کلام کې نبی خو مستثنا کوم جوړیږي متصله فلا يتعذر الاستثناء به خو استثناء متعذر نه وي لکه تاسو ګورئ کل رجل الا زيدا زید پر رجل کې داخل نه نو متصله ده یا دا شان جاءني وله علي عشره جاءني ده کنه وله علي عشره الا درهم بعشره کې داخل نه وانما يصار عند وجودها تاسو به شو لیکنه یار مخکې ځو کنه بر وګورئ وی ویل چې کله الا پس د جمع نوی منکر نوی غیر محصور نوی الا بمانه د غیروی سوال د درې شرایط چې موجود شي الا ولې بمانه د غیرو جوړه خپل معنی صحیح نه ده وی چې بالکل خپل معنی نه ده صحیح ځکه بمانه د غیرو لو په دغه درې وړو شرایطو کې چې موجود شي به خپل معنی د الا نه صحیح کیږي ځکه به پته نه لګي چې مستثنا یعنی بعد د الا نه شي دا په مستثنا منه یعنی د الا نه په ماقبل کې داخله ده چې متصل کو کنه ده چې منقطع کو هیڅ پته نه لګي چې نه لګي څه به وکوس صفتی به کو لتعذر الاستثناء خجي وانما يصار يقينا ګرځیدل شي یعنی اولو باندې وجود هذه الشرایط کی الى حمل الا دې خبره ته چمنګا الا حمل کو ولا غیر باندې ولید سکو الی تعذر الاستثناء استثناء بکی متعذر وی کنا عند وجودها چکل غټول شرایط موجود شي نفا یستر دغه وخت احتیاج وی الی حمل اجدا الا من حمل کو چا باندې علی غیر باندې وانما قلنا في صدر هذا الكلام تاسو شوي کنا علامه جامع اوسه مسله بیانې ما چې کوم وخت بیان کړه به ووري الا بد غیرو په معنا باندې غالبا نوی داسې ویلیو هکذا درې شرایط موجود شنه به الا د غیرو په معنا باندې غالبا وی الا بد غیرو په معنا باندې غالبا نوی که شرایط نوی غالبا بنوی معنا کله کله بداسي چې شرایط بنوي به هم د غیرو په معنا باندې وی ها غالبا بداسي نه ابه چې درې شرایط موجود شنه به غالبا به معنا د غیرو وی ها کله کله بسره د درې شرایط نم د غیرو په معنا باندې نوی نه پیږي د دې غالبا کې چون کلمه جمع لګول او د فائدې ذکر کړي وګورئ وانما قلنا علامه جمع وی منګ ویلو په صدر د کلام کې شروع کې ویلو کتا سودا پانه رواړوي دی خو کم دې کیوں على خلاف ها لكن الا عليها في غالبا سبب دي شروع کیوں غوري الا عليها في صفه غالبا برحل غوري تا وانما قلنا في صدر هذا الكلام ان الا چدا لا تحملوا دبنا حمليږي على الصفه دبن شي حمل دله بصفت باندې غالبا قید ویلو نفقيدنا ومن قید لګولو بقولنا غالبا ولا قید وجه لانه قد يتعذر الاستثناء واذا جي كل متعذر وي استثناء في المحصور چاګم یعنی شرط نه موجود چې منګه د غیرو په معنی کو شرط نه موجود خو به هم استثناء معنی نه جوړیږي په معنی د غیرو کو به پوه نه شوي به د سګوري لګی چې نه پیږي ورکه شرط موجود په معنی د غیرو به کنه خو هل د غالبا ویلو معنی څه شو که شرط نو موجودم کله کله به غیرو نو دا کله کله خیر د عادت مو جوړوا دا مورید لیکنه نزونه اداګانې د منم خو کله کله
اول ټکی مبسی ویلو فقیدناه بقولنا غالبا لانه قد يتعذر الاستثناء ذکر کله کله متعذر وی استثناء فی المحصور محصور کې متعذر وی نو به غیرو په معنا اخلو لك جاءني 100 رجل الا زيد الا زيد نه مستثنا بنه جوړه غیرو په معنی ک صفتی کا ما جاءني جاءني 100 رجل محصور دی کې خیلی مثال کس محصور دی کې غیر محصور دی محصور هغه ته وایي چې شمیرې کیږي د خوش ولا سل کسان نو الا زیدین صفت د رجل شد غیرو په معنا شو لکه الا د چا په معنا الا زیدن نو وي وقد او بل وورا کله کله بدري ولا شرایط موجود وي چونکه غالبا ویلو به هم په معنا د غیرونه وی الا په خپل معنا وی وقد لا يتعذر في غير المحصور كلا كلا باستثناء ولا معنى بغير محصور کې متعذر نه وي لك جاءني رجال دا غیر محصور دی رجال اور بس څه وی الا واحدا مستثنا کړه لك غیرو په معنی معنی نکړه لك نی به رجال الا واحد ویل صفت به والا رجلا والا حمارا خیلم دې کنم دې ځکه ولنو دو صورتونه کې متصله جوړیږي خبره نه د اخیری صورت کې منقطعه جوړیږي ولکن لما كان كذلك اعتراض چې د سي مساله ده چې دا درې شرایط کله نه موي او به هم په معنا د غیرو راضي او چې ویم کله کله د استثناء معنا خپل صحیح وي چې کله داسې کیږي نو صاحب ته کافي به غالبا قید لګولې وي کنه اخو نه دی لګولې دا خو تا ولګاو ویجی چونکه دا صورتونه غیر دا صورتونه نادر الوقوع ډیر کمو هغه ورته سره التفات ونه کو دی قید ته ولما كان ذلك هر کله چې د غشان کېدل چې شرایط موجود نویم د غیرو په مان دی وی او که موجود ویم د استثناء مان دی کله کله سي شی وای دا نادر وا نو لم يلتفت المصنف مصنف التفات ونه کو دیتا فی بیان هذه القاعده په بیان د دې قاعده کې دا خو نادر دی العبره بالتو نادر لا اعتبار نشته دی انما تعتبر عاده اذا غلبت اذا اضطردت او غلبت خور شي پورا مخکې راځي نه لو کان فی موصات مثال باندې تاسو خبر وګورئ چې زو الله پاک فرمایي لو کان فیهما کجری بدزما کې او اسمان کې لو کان فیهما الہتن الہ الا الله سوا د الله نه نو فساد به فساد شته معلومیږي ګڼ الہ نشتا توحید دی آیات کې وخت شي وتا لو کان فیهما الہتن جمم ده منکر نکرم ده دوا غیر محصورم ده شمیرشته څومره الہ یادي نو الا ودی وخت کې په معنا د چا شي غیرو څه د وسانی نه پیږي درې شرایط موجود شونه الا بد چا به معنا شي غیرو معنا بد شي لو کان فیهما کچره بدزمه کې او اسمان کې الہتن الہ غیر الله دا الله نه غیر الہ الا فمانه د غیرو ده نو فساد به چونکه فساد نشته نو الہ غیر د الله نه نشته وګورئ نحو لو کان فیهما فی السماء والارض الہۃ الہ جمد الہ دا ولا دلالت فیها على عدد محصور بده کی عدد محصور څه دلالت شته نو غیر محصور شو الا الله ای غیر الله معنی د چا شولا الا الله نه وی ګره مستثنا نه ده څه وی الا الله معنی د صفت د الہۃ ای غیر الله خیلم دې کنم دې په معنا د غیرو چین به خصيبتي کنه لفسدت لخرجتا دازمک او اسمان به خارج شوی وی ان الانتظام د فساد معنا وکړه شي چې کله د خپل اصل نه خارج شي نو فاسد شي نو فالا چې د فل آیت بایات کې صفاتون دا صفت دی لانها درې وړ شرایط بیانې ځکه چې دا تابع ده الا الله لفظ د الله لفظ الا يدي لانها الا جرا تابعه دا رست ذکر دا لجمعین د جمعین یو شرط منکورین نکرم د الہتن دو شرطا غیر محصور محصور هم ندا درې شرطا وهي الہتن هغه څوک ده الہ غینه په ذکر ده و يتعذر الاستثناء ودلت استثناء متعذر ده ولی متعذر ده پته نه لګي چې الله په دغه الہو کې داخل لوکا نه د ځکه غیر محصور دینو لعدم دخول الله تعالی فی الہته بیقین زکا
ندی داخل الله جل جلاله په الہو کې به یقین سره نو متحقق نشو شرط د صحت د استثناء لہذا په معنا د چا بشي غیرو. وفي الآية مانع آخر لك بروغوري علامه جامع وي دي آیات کې الا ولا خپل استثناء معنا کولو د پاره یو بل معنی موجود دی. هغه څنګه دی آیات کې توحید مقصود دی. ګوره یو پیرم سبق وګد چې ورسې کا آیات کې څوک مقصود دی توحید او کچری الا خپل معنا ولو به توحید نه به بداسي معنی شي. لو کان فيه ما کچری بدزمه کې او اسمان کې الہتن الہ الا الله سوا مگر الله یعنی چې کچری بدزمه کې او د اسمان کې الہ وي چې الله ترنه مستثنا دي نو فساد بوي معنا کچری الله ترنه نه مستثنا او الہ ډیر وي به فساد نه وي به خود سي معنا معلومیږي. خلم دې کنه کچری بدزمه کې او بد اسمان کې الہ وي چې الله ترنه مستثنا دي نو فساد دوي او ک الله ترنه نه مستثنا او الہ وي په شریک ټول وي به فساد نه وي توحید ثابت شو. خیرم دې کنه حالان کې معنا څه ده کچری بدزمه کې او اسمان کې الہ وي غیر د الله نه به فساد وي چونکه فساد نشته نو غیر د الله نه الہ نشته ځکه د غیره معنا شو کنه پوه نه شوي کریمه وای لکه واده دې کړې نکام درسته که دوباره دوی لاو ګوره یو ته کم ځای دی هو ګوري. وفي الآية بدي آيات کې مانع آخر یو بل مانع هم دی مانع آخر یو بل مانع هم دی ان شرب حمل لګا نه ان حمل الا چې موږ حمل کو الا په استثناء معنی د دې لپاره بل معنی موجود دی هغه دا او انه اور کټول قسم کړي دا لو حملت هغه دا کچری حمل شي الا عليه استثناء په معنا باندې صار المعنى معنا به وګرځي داسې لو کان فيهما کچری په دې ځمکه او اسمان کې عبارت ته وګورئ الہتن الہ مستثنا عنها الله چې مستثنا دا غینه الله تعالی دې نفسات بوي او که الله ترنه نه مستثنا نه به فساد نور الہم وی واللهم وی به فساد نه وي. خیر هم دې کنه خپل وی ګوره وهذا لا يدل دا خود دلالت نه کوي الا على مگر بدی معنی دلالت کی اور چې انه ليس فيهما الہه مستثنا عنها الله بس دا خمانه شولا چې بزمکه او اسمان کې داسې الہ نشته چې الله ترنه مستثنا دي بدی معنی دلالت کی دي کې ته ویچتا بزمکه او اسمان کې داسې الہ نشته چې الله ترنه مستثنا دي معنا داسې شته چې الہ هم دی والله مرسل دي دا غلطه معنی شو. خیر هم دې کنم دي نو کداغه شان معنا واخلو الا د استثناء په معنا کو نبی په دلالت نه گئی مگر بدی معنا باندې چې نشتره برزمه کې او اسمان کې الہ چې الله ترنه مستثنا دي او بهذا لا يثبت وحدانیت نبی خو وحدانیت نو بدغه طریقې به ثابت نشي وحدانیت د الله تعالی لجواز ځکه به خود دې معنی جواز تر ای یکون هین اذن چې وی شی دی بدغه وخت کې فیهما چې بزمه کې او اسمان کې الہتن الہ شتره غیر مستثنا عنها الله چې دا غونه الله پاک مستثنا نه دی الہ شتره الله ترنه مستثنا نه دی نه تی معلومیږي نه دا خو شرک شو پیږي کنه بخلاف ما اذا كان للصفه بخلاف ذلك ده الا بمعنى د چاشي صفت د غیرو بمعنى شي بمعنى غیر شي فانه يدل به دلالت کی على انه ليس فيما الهه غير الله بالكل الله نه غیر الها نشتا عثمان صحیح شو. واذا لم يكن فيما الهه غير الله هر کله چې نشته بزمو کې اسمان کې الها د الله نه غیر نو واجب شولا ثابت شولا چې ډیر الہ نشته معلومه شوله کنه چې د الله نه غیر نور الہ نشته نو څه معلومه شوله چې نور چې ډیر الہ نشته صرف څوک دی الله دې ځکه که نور الہ د الله سره وي نه به فساد راغلی وي یو به ویل زه داسې کوم بل به ویل داسې کوم یجب نو به واجب او الله نه چې کله دغه شان شو نو واجب ده الله تتعدد الالهه چې الہ دې متعدد نشي ځکه تعدد یستلزم المغایره دا خو جګړې لره مستلزم دی یو شان اراده وکي بل شان حالانکه دا صحیح نه ده
تاسو ورسېدلی که نه وضعف حمل الا علی غیر الک بر وګورئ الک وایي که نه وایي الا که دغه درې شرایط نه موجود او په معنا د غیرو حملو دا به ضعیف وي بیا بیا ما که پوه شوئ که شرایط نه موجود الا په معنا د غیرو حملو دا به څه وي ضعیف به وي واوره وضعف او ضعیف دی څوک ضعیف دی حمل الا مرجی خودله په غیرو باندې فی غیره فی غیر جمع دلته مرجی خی بغیر د جمع کی منکوره کی غیر محصوره کی یعنی شرایط کې نه موجود ولی ملیس غیرو په معنی نه اخلي وی جی استثناء صحیح کیږي خپل معنی د حقیقی او مجازی معنی ولی حمله الاصل فی الكلام الحقیقه یولسم ماده د اصل په کلام کې څه دی حقیقت دی وره کماله زي لاړې ویری وي او سیګرزو لصحه الاستثناء حينئذ ودلته خو استثناء سيدا نو ومذهب السبوي جواز وقع الا صفه ما صحه الاستثناء لګبر وګوري علامه جامي وي اگر چې صح دغه و چې الا بخپل معنوي کله کله بعض خلک امام سبوي وي کله شرایط نو موجود هم سیده ضعیفه نه سیده چې الا به معنا د چاشي غیرو شي صحیح ده بالکل وي هغې لپاره یو شي مثال کې ذکر کوي پوه نه شولې پې نو صحیح دا ده چې دغه شان کول ضعیف دي امام سبوي وایي نه ضعیف نه دي که الا د غیرو په معنا باندې د شرایطو نه علاوه هم حمل شي وګورئ ومذهب السبوي جواز وقع الا هغه دا چې جایز ده چې الا دي واقع دي چې الا صفت یعنی غیرو په معنا باندې ما صحت الاستثناء سره د دې استثناء صحیح وي بهم د غیرو په معنا صفتی معنا باندې راتلی شي قال نو فرمای يجوز فی قولک استاب دې قول کې جایز د تاسو ګوري څه دی عبارت څه دی ما اتانی ده کنه ادم باغی کې لیکلي ما امانی خدای غیر کا ما اتانی احد الا زید نه درغله ما ته یو قسم مگر زید دلته وګورئ ما اتانی احد جمع ده دا واحد دی نو ګورئ اجرو شرایطو کې یو شرط موجود نشو او الا زیدن بزید څه ویلو الا زیدن ویل ترکیب ټیک دی او صاحب د کافی وای دا ضعیف دی وګورئ هغه دا چې یکونه چې شي دی الا زیدن دا د صفت شي د احدن د بارا او دا د مستثنا نشي والی اکثر المتاخرین اکثر متاخرین دا رایم دا الا د غیرو په معنا باندې د درو شرایطونه علاوه هم راتلی شي وي او تمسکا بقوله د دې لپاره دلیل ووري دلیل دا شعر دی سبق خوري نه شو کنه آسان دی اسیم وكل اخ مفارقه اخوه العمر ابيك الا الفرقدان وكل اخ هر ورور چې دی مفارقه اخوه اوروري پریک دی هر ورور به ورور پریک دی العمر ابيك استاد بلار په عمر مې د قسم وی الا الفرقدان فرقدان ستوري او بل پری دی ټول ورور به ورور پری دی خو فرقدان ستوري او بل نه پری دی کله چې قیامت راشي د سترګې یو بل پری نه دی تاسو خبره پوه شوي کني پټي وي شعر باندې پوه شوي دلته مقصود دا دی چې درې شرایط کې یو شرط نه دی موجود څه دی مطلب شرایط نشته او بهم الا په معنا دی شعر کې د چا ده غیرو د صفتی ده تو ګوره وكل اخ مفارقه وكل اخ مبتدا ده مفارقه اسم فاعل صيغه ده اخوه ولا خبر ده فاعل ده اسم فاعل سره ده فاعل خبر ده الامر ابيك مبتدا ده قسمي ولا خبر ده للفرقدان چې ده وې دا صفت ده د کلن د پاره او کل اخین د پاره صفت ده او کل اخین مبتدا و مرفوع کنه نو الى الفرقدان مرفوع دي تسنیه لترفی بالب سری ده کنه نو کچری دا مستثنا وین به الا الفرقدین وی کلم کې سبب الا خو منصوب به فالفرقدان صفه لكل اخ يقول اذا صفت ده لا استثناء منه استثناء دي نه ده والا كشر استثناء وجب ان يقال الفرقدين به واجب وجويلي وي الفرقدين بالنسب ویلي وي تاسو پوهیږئ خجی صاحب د کافی باندې څه جواب کوي ویجی دا شعر چې شاذ ده خبره ختمه وحمل المصنف ذلك على الشذوذ مصنف حمل کړی دا بچا باندې
فرقدین په ځای باندې فرقدان ویلې غلطې ویلې. او بله واوره وایي په دې شعر کې دوه نورم شذوذ دي، یو خو لبرې د دوه پکې نور دي. کم ته وګوره لږ شان کومه دی هغه دا چې صفت چې راځي که نه هغه د کلو نه راځي، د کلو د مضاف الیه راځي. کلو خو صرف او صرف د شمول لپاره وي. ته چې کوم ځای کې هم د کلو نه پس صفت ویني هغه د کلو نه وي، د کلو د مضاف الیه وي. کل رجل صالحین دسي. او دلته صفت د چا جوړ کړی؟ کلو د اخین نه دی جوړ کړی. دویم دا چې کلو څه دی؟ کلو اخین دا موصوف دی او فرقدان ول صفت جوړ کړي او منس کی خبر راغلی دی. مبتدا صفت جوړ کړي او مبتدا موصوف او د دې کوم صفت د هغه ترمنځ څوک راغلی؟ خبر. او د موصوف او د صفت ترمنځ چې اجنبي راشدام جایز نه، دا مشازي نه. څو شذوذ پکې نور شو واورا. فالفكم دي وقال في البيت شذوذ آخران احدهما وصف كل دون المضاف اليه. وصف د كل دی او د مضاف الیه نه دی کړي. والمشهور خدای چې وصف د مضاف الیه دی وشي ولی مقصود مضاف الیه وی کنه اذ هو المقصود او پاتې شو كله او د شمول د باري صرف. وكل شي لافاده الشمول فقط. وثاني ما دم الفصل بالخبر فرق راغلی بخبر سره بین الصفه والموصوف د صفت او د موصوف ترمنځ. او قلیل نو دا کار کول ډیر کم دي کنه پوه نه شي ډیر خورا شو کنه خدميږي ښه کجی د غیرو اعراب وشو څلورم باشرو اعراب د غیرو دا قصه به وشوله چې غیرو چې کله درې ولا شرایط موجود وي الا په معنا د غیرو به وی کني نه با او ضعیف د په معنا د غیرو شوی مو سبوی او په متأخرین وی چې په معنا د غیرو به هم راتل شي ضعیف نه دا شی ذکر کو د جواب وکړو پاینه شي وسرته موږ ول د دریو عادت استثناء اعراب بیان یو غیرو او دو نورو کم سوا او سوا. نو د دې دواړو اعراب دا دی چې دا به بنا بر ظرفیت نسب وي. د دې سره ظرفیت لازم دی کم دی کې چې دا دواړو سوا او سوا ضروری ده چې دا په معنا د چاوي یعنی دا ظرف وي د سوایا او ظرف خو منصوبی کنه نو دا هم سي نه د مکان په معنا به واوره. وای ادي کې اختلاف ذکر کوي ويراب السوا كسواوي او كسواوي والسواء او كسواء النصب على ظرف اي بناء على ظرفيتهما نسب برديو بناوي د دې دوړو په ظرفیت چې دوړه ظرف دي. لانك اذا قلت ذكرت شكلوي جاء القوم سواء يا سواء زيد سواء يا سواء زيد نو گویا چې تاول فكانك قلت مكان زيد جاء القوم سوا زيد مكان زيد سواء زيد مكان زيد پوهه شولې بي على المذهب على الاصح على المذهب الاصح اشاره وکړه چې اصح صفت دی موصوف محذوف دی. نو مذهب اصح دا دی چې سوا او سوا او سوا دواړه منصوب دي بنا بر ظرفیت پوهه نه شولې بي. نو على المذهب الاصح چې ویلو معلومیږي په دې کې بل مذهب مشته او مذهب اصح دي امام سبوي مذهب د کوم چې مونږ ویلو بل مذهب پکې د کوفیین دي او اذا جائز د توجه چې د ظرفیت نه سوا او سوا اوزي چې کله ظرفیت نه وته نو به نسب هم واجب نشو به خو ضرب نه دي نو به کله مرفوع مراد لشي کله منصوب مراد لشي کله مجرور هم پوهه نه شولې به. سوا او سوا کې اصح مذهب چې کوم د سوي دی هغه دا دی چې دا دی ظرفي او دا دی واجب وي چې منصوب وي او کوفیین وي چې ظرفیت نه وتلی شي لہذا به اعراب کرف او نسب او جر هر یو راتلی شي. او اخفش په ګلابل خبره کوي هغه وي ظرفیت نه وتلی ټیک دي چې کوفیین وي وتلی شي خدای چې ګوره نسب به نه ختمو نسب به بهر حل وي نه پیږي پی څو راي شوې ټوله سبوی وی چې د ظرفیت نه نوزي نسب وجوبي کوفیین وی د ظرفیت نه وزي چې وزي نسب وجوبي نه د کله رفع او جر مراد لشي او اخفش وی ظرفیت نه وزي خو نسب وجوبي دي وګورئ فهما عنده نو دا دواړه بنز سبوی معنی لازم الظرفیت دي نو نسب وجوبي دي وعند الكوفیین يجوز خروجهما
کوفین وی جایز دی خروج د دې دواړو د ظرفیت نه چې کله ظرفیت نه ووتلو مورب اسم دی رفع او نصب جر درې وړه به پکې راځي او تصرف فیهما او تصرف کول په دې دواړو کې جایز دی د رفع د نصب د جرم لکه څنګه چې غیرو کې دا جایز دیو د بار څه دلیل شته او کنه شعر دی کنه متمسکین دلیل نسی بقول الشاعر شعر ولم يبق سوى العدوان دينهم كما دانوا ما سکه بدل راشika دا دوزی ولي دا شاعران تجي دوزی ولي ولم يبق سوى العدوان بل چا لیکلیو دا نشنلین دا شاعران ټول ولي نشنلین وی نو موږ ویل څه سویونه کني او الشعراء يتبعهم الغاوون شعراء ټول لغو بس ورخوشي نشنلین لغو دي تاسو دا وجه دا غته خبره ختمه او ګوره ولم يبق سوى العدوان جنگ په دوران کې موږ د دشمنانو نه علاوه هیڅ کوم پاتې نشو نو به دینهم کما دانو دا سي جزام ورکړه دا سي بدلا کما دانو لکه څنګه چې موږ ته وګونه ډانګې را منډلې و دغه شان موږ هم وکړه وای وزام الاخفش واخفش ګمان کوي چې ان سواء اذا اخرجوه عن الظرفيه کوي بازیم د ظرفیت نه ايضا بهم نسبوه وي کوفین نسب ور کوي وي دا خبر غلطه ده چې رفع او جر پر راځي به هم څور کوي وجه سره وي دی ډیره مستنکر غني بد غني چې دې ترې بل اعراب ور کوي رفع ور کوي استنکارن د وجه دین چې بد غني لرفعه د دې د رفع والا خبره فيقولون دی وي جاءني سواءك حالان کې دا فاعل لبم منصوبي وي خیلم ده کنه وفي الدار سواءك خبر مبتدا مؤخر ده بهم څه وي منصوبي وي نو سید ظرفیت نوزي یو پیر کې فاعل کو ضرب نه دی بل ورکی مبتدا کله ضرب نه دی او نسب یې څه دی نسب وجوبي دی پوهیږئ کنه پی او دغه شان قران کې مرغلي ومثل هذا هم دغه شان فی استنکار رفع چې رفع پکې بد غني فيما باغزین کوم دی غلب استنصابه چې نسب دغه غالب دی د ظرفیت په وجه ټول زینو کې دغه شان خبره چې ظرفیت په وجه نسب واجب او ضروری وي اگر کوم فاعل وي مبتدا به هم نسب وي لکه قول الله تعالی دی لقد تقطع بينكم دا فاعل له بين منصوب دی کې خلم بالنسب پوه شو لیکنه ورسېدلی سبق خو زیات شو خو صدر مباحث ذکر کړ سبب خلاص